ابابیل مارغه ملګرو د دې ابابیل مارغه نوم خو به تاسو ډېر زیات اورېدلی خو نن یې په دې خپلو سترګو باندې د ابابیل مارغه دیدار وکړئ. ابابیل هغه مارغه دی چې په دې باندې الله رب العزت د بیت الله شریف حفاظت کړی و. څنګه یې کړی و؟ ابرهه یو ظالم جابر بادشاه و چې هغه خپل بیت الله جوړ کو، یعنی خپله خانه کعبه یې جوړه کړه، یو ماډل یې جوړ کړو، تیاری یې وکړو، عمارت یې جوړ کړو سیم ټو سیم د بیت الله شریف په شکل باندې. نو د دا وویلې چې نور چې کم دی تاسو به مکې مکرمې ته د بیت الله شریف یعنی خانه کعبې نه به تاسو طواف نه کوئ، د طواف دپاره به زما کلي زما وطن ته راځئ او دا ما چې کم ماډل جوړ کړی د دې نه به طواف کوئ. لہذا د چې کله دغه عمارت تیار کړو، دا اعلان یې وکړو، نو یو مسلمان په هر دور کې الله رب العزت یو مرد مجاهد را پاسی د دین اسلام د دفاع دپاره. نو یو مسلمان راغې او هغه په دې ماډل کې چې کم ده تیار کړی و په هغې کې قضای حاجت وکړو. کله چې دی سحر راغلو ویې کتل چې د ده چې کم هغه تیار شوی ماډل و چې دی نه به خلک راځي او طوافونه به کوي، نو په هغې کې چې وکتل یو مسلمان پکې کاروایي کړې وه. نو دته ډېره انتهایی غصه ورغله چې ما کم ماډل تیار کړی دی او دې نه به خلک طوافونه کوي او دا به داسې مقدس ځای او د هغې دومره غټه ګستاخي وشوه. نو لہذا د اعلان وکړو چې دا کار خو کړی مسلمانانو دی، نو زه به اوس ځم د مسلمانانو چې کوم حقیقي بیت الله دی، نعوذ بالله زه به هغه ورانوم ختموم به، یعنی بدله به زه اخلم د دې خپل بیت الله. د ځان سره د هاتیانو یو عظیم لښکر را روان کو او کله چې مکې مکرمې ته را داخل شو، نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نیکه حضرت عبدالمطلب صاحب اوښان ګرځېدل په غره کې. نو ده داسې کار وکړو چې د هغه اوښان خپل لښکر دی حکم وکړو چې دا اوښان د چا دی، هغې ورته ویل دا د عبدالمطلب صاحب دی، وینیسئ دا ته یې قبض کوي. چې کله یې ونیول خبر چې دی عبدالمطلب صاحب ته راورسېدو چې دغه رنګې ابرهه راغلی دی، ستا اوښان یې ونیول. عبدالمطلب صاحب راغو ابرهه ته وایي چې ابرهه زما اوښان را پرېږده ما ته راکه. نو هغه ورته په خندا شو، حیران شو، ورته وایي چې زه راوتی یم راغلی یم په دې نیت باندې چې زه به ستاسو بیت الله ورانوم، نعوذ بالله شهید کوم به ختموم به، او ته د هغې پوښتنه مانه نه کړې، د خپلو سلو اوښانو پوښتنه مانه کړې. هغه ورته وایي د اوښانو مالک زه یم، ځکه زه تا نه پوښتنه کوم او د بیت الله شریف مالک شته دی، مالک به یې تا نه پوښتنه کوي. نو لہذا اوښان یې ورکړل، دی را روان شو. چې کله بیت الله شریف ته رانږدې شو او د حملې اراده یې وکړه، نو الله رب العزت ابابیل راولېږل چې قرآن کې د دې تذکره شته، طیرا ابابیل ترمیهم، د هغې تذکره کړې ده، وارسل علیهم طیرا ابابیل ترمیهم بحجارة من سجیل. دا ابابیل الله رب العزت راولېږل او دې ته الله رب العزت داسې طاقت ورکو چې دې داسې واړه واړه کاڼي به راغستل په دې خپلو دوو پنجو کې او په دې خپله دا مخوکه چې کومه ده په دې کې به 3 کاڼي رانیول. او د نن زمانې دا ابسول او ستر او دا څومره چې دي که نه، دا څیزونه د دې نه اعلی چې کوم دی حمله به یې کوله، او داسې حمله به یې کوله چې وایي کله به دې دا کاڼی را پرېښودو، د ابرهه د پوج چې کوم پوجي به دا به په هاتي باندې به ناستو، پښتو کې چې ورته مونږ تاسو پیل وایو هاتي، په دې باندې به ناستو او دا کاڼی به د دې په دې سر باندې راغلو، داسې به د دې نه وتو لاندې به د هاتي نه ووتلو او داسې زرې زرې به پرېوتل. قرآن د هغې مثال ورکوي، وایي لکه د غوا ته چې ګیا میا دا بوس موس واچي او غوا خوراک پکې وکړي او بیا پکې وګرځېږي، داسې خواره واره یې کړي. نو وایي داسې خواره واره به شول، لاړل مردار به شول. نو دا څومره لښکر څومره هاتیانې چې راوستي الله رب العزت د هغې دفاع د بیت الله شریف د خپل کور دفاع په دغې واړه کې مارغه باندې وکړه چې په لاس کې ښکاریم نه. نو الله رب العزت ټول پوج د ابرهه چې دی دا هلاک کو، تباه کو، او د ابرهه باره کې غالبا راځي چې دی دا حالت وکتل، نو ویرېدو، تښتېدو، دی تښتېدو او یو ورکوټی کمزوری دا ابابیل مارغه دا د هغه پسې شو. نو وایي دی لاړو چې کله دی په خپل محل باندې قله باندې اردن نه شو، دی چې کوم خاص خپل شاهي سیټ ته چې دی ورسېدو، نو هلته کې دا مارغه ورپسې ورغه او د حمله یې پرې وکړه، په دې سر باندې ورته دا بم را پرېښود او هملته کې مردار کو. نو دا هغه ابابیل مارغه دی چې مونږ تاسو به یې نومونه ډېر اورېدل، قرآن کې د هغې تذکره نن مې تاسو ته پریکټیکل وښودل او د دې چې کومه کارنامه وه د هغې نه مې تاسو خبردار کړئ.
او دا یقینا الله رب العزت د خپل شعائر الله دفاع کوي. زمونږ استاد امتحان اخلي. ګوره د ناموس رسالت دا څومره خبرې چې راځي که نه، د صحابه کرامو دفاع، د رسول الله صلی الله علیه وسلم دفاع، دا په زمانو کې چې کله انسانان مسلمانان خپل کار پرېږدي، بیا الله رب العزت د مرغانو نه کار اخلي، د سپیانو نه کار اخلي. نو لہذا د خپل دین، د خپل شعائر الله، د ناموس رسالت، ناموس صحابه دفاع کوئ، په ہر حالت کې کوئ، چاہے اس کے لیے آپ کے سر قربان کیوں نہ ہو جائے، لیکن ہر حال میں دفاع کریں گے انشاءاللہ اپنی شاعر اللہ کی، ناموس رسالت کی، اور اسی طرح ناموس صحابہ کی. اللہ تعالیٰ دے و دے خبروں باندې مونږ ته د عمل کولو توفیق را نصیب کی. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.